أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر غافل کئی تاسو زیتوالی حتی زرتم المقابر تردی پوری چی تاسو زیارتو کد قبرونو کلا خبردار سوف تعلمون نزدید چی تاسو بپوشی ثم کلا بے خبردار سوف تعلمون نزدید چی تاسو بپوشی کلا خبردار لو تعلمون کتاسو پویشوی علم الیقین یقینی طور باندې پویدل لترون الجحیم البتا ضرور بتاسو ګورئ دوزخ ثم لترونها بیا البته تاسو به وګورئ د عین الیقین د یقین په سترګو ثم لتسألن بیا البته تاسو نه به تپوس کیږي یومئذ په هغه ورځ عن النعیم د نعمتونو. د دې سورت نوم سورت التکاثر د اولنی آیات نشده دا لفظ غسته شوی دی او دا سورت 15 نمبر سورت دی د نمخ کی 15 سورتونه نازل شوی دا سورت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی یو رکوع دا او سوایتونه دي اتا آیاتونه دي پدې کې الله تعالی د خپل مخلوق د کمزوري ذکر کړي دي. الهاکم التکاثر غافل کړي تاسو د رب د عبادت نام د رب د بندګۍ نام او داغه د اطاعت نا زیتوالی سو کوئی چې ما سره مال زیت تے سو کوئی ما سرا پیسے زیتی دی سو کوئی زما اولاد زیت تے سو کوئی زما د پارٹی خلق ډیر زیات تی سو کوئی ما سرا کارخانی ډیر زیاتی دی. دا کثرت چې تاسو اظهار کوي دا تاسو دی کثرت چې ده تاسو ډوب کئ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا اخشى علیکم الفقر زپتا سو باندې نه یریګم چې تاسو فقیران یی مالی لحاظ سره غریبانان او کمزوري یی که تاسو مالی لحاظ سره غریبانان او کمزوري یی نو تاسو په دین باندې قائم اوسئ خو ماته دا حدشه ده چې تقسط علیکم الدنیا که تاسو باندې چې د دنیا خورا شو او دولت درته زیات شو نو تاسو به گمراه شئ. او پیغمبر صلوات و سلام دا خبره صحیح کړی ده. پیغمبر صلوات و سلام ارشاد مبارک دی بدأ الاسلام غریبا وسيعود الى الغرباء فطوبى للغرباء د اسلام ابتدا د غریبانو خلقونه شوی دا او دا اسلام به غریبانو کې وی
زما د طرفنا غریبانانو ته مبارکي ورکړي. ننم چې د دین هغه غریبانانو سره دي. مالدار خلکو کې چرته پسلو کې یو یا دو کسان داسې وي چې هغه چې د دیندار وي، او زیاتر مالدار خلک هغه دین کې چې د دلچسپی نه اخلي. الله تعالی وی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. الله تعالی تاسو باندې روزي کوشاده کا زیاتې کا خپل بندګانو د پاره، نو هغه بچی دې پزمکه کې سرکشي وکي او روزانه په دې فکر کې وي چې زما د مال بسنګ زیات شي. ما سره نن فالتو 1000 روپۍ دي چې دا به ما سره 1 لاکھ ته څنګه ورسي. ما سره نن 1 لاکھ دی چې دا به 1 کروڑ ته څنګه ورسي چې دا ما سره فالتو پرتی وي. ما سره یو دکان دی دا به 2 څنګه شي او دا 2 دکانونه په کارخانه باندې څنګه بدل شي، دا زیاتواله به څنګه وشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان د پاره یو 2 میدانونه د سرو زرو نه ډک کی نو هغه به موړ نشي، ابد دریم میدان تلاش کوي او بنیادم چې دی د خېټه چې دی د قبر په خاور باندې مړیږي او دوی وای مالی مالی زما مال او زما مال او ستا مال څه شی دی؟ ستا مال خو هغه دی چې کوم تا واغوندلو، کوم تا وخوړو او یا دی د الله تعالی په لار کې خیرات کو. باقی مال چې کوم دی هغه استاد ورساو دی. په یو موقع کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې تاسو کې کوم یو کس دی چې هغه ته چې د خپل مال نه زیات د خپل وارثانو مال محبوب وي، یعنی خوښ وي. نو خلق ورته ویلي چې داسې کس خو ممکن نشته دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې تاسو ټول دغه شان یې، دا کم مال چې تاسو سنبالې خې دی نو دا اصل کې تاسو د وارثانو دی. تاسو مال خو هغه دی چې کم تاسو خوړو یا مخیرات کو د الله په لار کې، نور چې دا کم شمار کوي اچانک مرګ دی کنه. کل نفس ذائقة الموت، هر یو زیرو شی چې دی هغه به د مرګ ذایقه سکی. کچره هغه وارث نیکو نیک عملو منځونه کو روجی نیوي نو ثواب به ته دررسي، او کچره هغه معاذ الله بد کاسو منځګزار نو او روجی خورو جوارګرو نشيو نو تاسو په قبر کې نو هم به تاسو ته چې دی عذاب ملاويږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې قبر کې انسان سره چې دی 3 شیزونه زی، قبر ته چې انسان وړي 3 شیزونه زی. یو هغه ورسره پاتې شي او 2 شیزونه ونه را واپس شي. چې کوم 2 شیزونه ونه را واپس کیږي هغه کې یو رشتہ دارانی خوګ نه خوګ رشتہ دار به اب هم تا دغه تپریدي او را واپس کیږي با. الکه د پښتو متل دی کنه، مور زوی ته وای پتا قربان چې څه خبره شي زار شمدنه قربان شمدنه بچي. نو هغه یو خزاوه دا غي زوی بیمار شو، ظاهري تور باندې هغه ډیره مایوسه شو، چیرې دا بچی مې چې ډیر زیات تبي نیولې دي او د حقیقتو چانس نشته دی. نو داسې سوال لسمه شپې سپوږمۍ چې دا رڼا وا په دې کې اتفاقاً چې دی هلته یو غوی بار تړلی نو هغه رادن نشو د دې کمرې ته
نو دی وی جوړ اسرائیل علیه السلام راغو نو وی اسرائیل چې دروغ او درنزور چې دی فرق کوا چرته ما یو نسی بیمار مې زوی دی اسنه چې غلطۍ کې ما یو سي نو دا چې دی لکه او یریدا د غلطۍ چې دی د زوی پروا نه کوله نو تا سره بچی دی قبر ته څوک نزي او مال بدن داسې را واپس کیږي لکه مطلب دا دی اکم کټ کې چې تا وړي نو مال دی کنه نن سبا خو هغه به د جمعهتون وی خلکو په چاندو ماندو غشته هم در سره نزي وای چې دریم چې کم دی آستا عمل دی بس دا به تا سره د غلطه وي کامل دی خو نو خو بس پاسی او کامل دی بدو نو فعلی الهاکم التکاثر وی فرمایل چې تاسو غفلت کې اچولی یې سشي کثرت حتا زرتم المقابر تر دې پوری چې تاسو د خپل قبرونو زیارت وکړو په تفسیر کبیر کې یو واقعیا ده چې مکه مکرمه کې دوه برادرې نیوي یو بنو عبد مناف او یو بنو سهم دای خپلو کې ناسو خبرې کولې یو برادرې ورته ویلې چې یاره مونږه زیاتیو بلې ورته چې مونږه زیاتیو په دې کې د اختلاف شو سمجھدارو خلکو ورته ویلې چې جګړه مکوئ په یو خار کې چې تاسو اوسیدونکي یې مردم شماري به مو وکړو چې کله د مردم شماري وشوه نو بنو عبد مناف چې کوم دی د دې خلک چې دی غزیات شو هغه چې دی ناربازي شروع کا او خوشاله نه شروع کی نو بنو سهم ویل چې را مونږ چې دی د خپل قبرونو چې دی شمار کوم چنانچه هغه قبرستان ته لاړل چې کوم مړیو هغه زیاتو خطل نو هغه یلته په دیره کې چې د ناره بازی شروع کا خوشاله نه شروع کی چې مونږ زیاتیو نو الله تعالی فرمایي چې تاسو کثرت چې د زیاتوالی چې د په غفلت کې اچولی حتی زرتم المقابر در دې پوری چې تاسو زیارت کو د قبرونو د خپلو مړو زیارت مو کو نور حضرات وای چې الهاکم التکاثر چې دا کثرت اظهار تاسو په غفلت کې اچولی یعنی په دنیا کې تاسو هم په دې سيزونو کې پراته وای او به مړ شوي یعنی چې څو پوری چې تاسو ژوندۍ وای هم په دې کې وای چې زموږ مال زیات کم زدا شي زیات کم زدا زیات کم تدې پوری چې مړ شو قبر ته لاړ ورسید الله خبردار سوف تعلمون قریب تاسو به پوه شئ یعنی چې سترګې مو بند شي جنت بم درته مخامخ شي دوزخ بم درته مخامخ شي د دنیا ټوله نشه بدن شي دې ختم شي به وي ثم کلا سوف تعلمون بیا خبردار سوف تعلمون ان قریب تاسو به پوه شئ کلا لو تعلمون علم اليقین خبردار کو تاسو چرې پوه شوي یقیني طور باندې لا ترون الجحیم البته تاسو به وګورئ دوزخ د اور په شغلو کې هغه اور چې د دنیا نه یو کم اویا ګنا به تیز وي ثم لترونها عین الیقین بیا البته تاسو به ضرور وګورئ دغه د یقین پسترګو دا یقین چې دی دا په درې قسمه دی یو علم الیقین دی د دې معنی دا چې څوک مونږ ته خبر وکي او مونږ هغه باندې هغه مونږ ومنو یو عین الیقین دی هغه معنی دا چې مونږ وګورو او هغه شی ومنو او بل حق الیقین دی هغه معنی دا چې مونږ تجربه وکړو بیا هغه شی ومنو نو د ټولو نه اوچت چې کوم دی مقام دی حق الیقین دی
قرآن کریم د دوو تذکره وکا خو د حق الیقین ونکا. د دې وجه دا ده چې د چا عین الیقین وشي نو هغه ته به حق الیقین موشي. دا دلته چې وی ګان لترونها عین الیقین چې تاسو به جهنم ګورئ نو د دینه مراد هغه خلق دي چې کوم خلق په جهنم کې داخل شو. ځکه چې مومن بم جهنم ګوري او کافر بم ګوري لیکن همیشه به پکې څوک اوسېږي. کافر به همیشه وي او مومن به چې کله هلته لاړ شي نو هغه ته به حق الیقین وشي. ځکه دلته د حق الیقین ذکر یې ونه کو.